تر اوسه پورې په موږ کې دغسې یو نفسیات وه چې کتاب کاغذ دا به یې تر هدیرې پورې یا تر مړستونه پورې یا تر قبره پورې رساوه یو کړی به یې ورکښه چې د هغه سپېڅلتوب او د هغه درناوی د دې یعنې یو څه سپکاوی یې ونه سي لہذا دا به یې ښخ کړله او زموږ هغه تاریخ زموږ هغه ادبي تاریخ زموږ هغه هڅې زموږ هغه لیکلي آثار دا به له خاورو سره خاورې سول. محمد هوتک نامي یو شخص یو ځوان دا تللی دی دا د پښتنو پر لتو باندې ګرځېدلی دی او دا پټ خزانه یې راټوله کړې ده بیا یې دا خوندي کړې ده له ښه مرغه تر موږه را رسېدلې ده. بنیادي ژبه دا په چارټر کې د اقوام متحده چې وایي په مورنۍ ژبه به ته کوچنیانو ته تعلیم ورکوې د دې و شاته بنیاد دا دی چې د تا سره څومره لوی زړه در سره دی چې یعنې ته یې نه په تذکیر کې نه یې په مؤنث کې په تانیث کې غلطېږي هېڅ مسله ستا سره نشته. زما په خیال که زه له خپله ملکه بار سم قدرمن به د سرو زرو تر دینار سم ښه له ما سره هر چا کول پردیو لیرې ځم د بېګانه نیکانو جار سم که د تنګ شاخصه ووتم د باندې سیلاني به پر باغ و د قندهار سم. هیڅ یو ځای داسې نه دی پاته سوی چې هغه دې په دې پښتو ادبیاتو کې برخه نه وي اچولې. پټه خزانه دغه زما او ستا ادبیات و 119 هجري ته رسي. زموږ ګیله له تیمورشاه دراني څخه یعنې دا مجموعي د تیمورشاه دراني څخه چې د یو مرکز له کندهار څخه یو کابل ته او بلې فارسي ژبه وپالله نو موږ ونه کړای سول. پښتو ته زه ډېر خوشبین په دې معنی چې ته په 1893 کې له دې خپله وجوده څخه رابېل سوی. دا ستا په نصاب کې په دې ځای کې که نه په دې حوزه کې نسته ستا و کوچني ته نه ویل کېږي. زه دا نن چې زموږ دغه ملګري یا دا راتګ دا دومره کم دی د دې په تر ټولو لوی لامل دا د ډوډۍ ژبه نه ده ستا د نصاب ژبه نه ده که نه یوازې د مورنۍ ژبې مینه ده چې موږ یې سره را یوه کړی کړي یو سره راټول کړي یو سره را یو ځای کړي یو که نه او دا دومره ژوره مینه ده چې تر اوسه پورې پښتو دومره په ژوندیو ژبو کې مطلب دا ده چې دا خلکو دومره کوششونه ورسره وکړله چې دا د ګوګل ژبه ده حتی ګوګل ټرانسلیټ ته اوس ځي وسلوي کې دا ویل کېږي چې دا په 40 هغه مهمو ژبو کې ده په ژوندیو ژبو کې چې پرمختګ کوي. موضوع ډېره پراخه ډېره درنه موضوع ده. پښتو ادب یو ډېر پراخ ادب او پښتو یوه ډېره لرغونې ژبه ده. که چیرې موږ دومره وخت لکه دا دلته چې ټاکل سوی دی 10 کالو ته ورکو هم امکان نه لري چې موږ د بشپړ هغه پکې وړاندې کړو. نو بیخي اجمالي سرسري به مطلب ولې موضوع ډېره پراخه ده. پښتو ادب په 20مه پیړۍ کې اول خو پیړۍ ډېر خلک دا پیړۍ په دې معنا اخلي یعنی ډېر خلک د صدۍ په معنا موږ هم د صدۍ یعنی د 100 کالو په معنا اخلي. دغه 20مه پیړۍ له 1900 څخه تر 2000 پورې کېدای شي په دغه وینا کې تر دې مخکې هم لکه څه تمهید چې سړی د یو موضوع دپاره د یو سکالو یا بیلبري لپاره تړي کېدای شي تر دې مخکې ادوار هم پکې راسي خو د هغه دپاره به فوکس مطلب دغه 20مه پیړۍ. بل خبره پښتو ادب یعنی یو ډول د پښتو ادب تاریخ د دې 20مې پیړۍ تاریخ د تاریخ په دنیا کې څېړونکي یا محققین داسې ډېر سته بلکې اکثر داسې دي چې د تیرو هیرو زمانو چې دوی کله د هغه په اړه لیکي هغه ګوشو ته ځي هغه اړخونو ته ځي
نو ډیر وخت له اټکله څه کار اخلي. هلته تیاره وي د دوی په لاس کې دغسې اسناد یا داسې سندونه یا داسې حوالې یا داسې پروفس نه وي که نه، نو دوی له اټکله څخه کار اخلي یا نهایت یو څه نه څه مواد پیدا کړي. پښتو ژبه د قام، کلتور، تاریخ، جغرافیه، یعنی دا څلور هغه څه دي. ژبه د هغه قام کلتور، د هغه قام تاریخ او د هغه قام جغرافیه، دا څلور هغه څه شیان دي چې پر هغه باندې قامي ماڼۍ ودانه وي. یعنی دا څلور هغه ستنې دي، هغه تنبیه دي چې پر دې باندې قامي ماڼۍ درېږي. په دې کې موږ خصوص د ژبې په اړه او د ژبې د ادب په اړه باندې غږېږو. د ژبې ادب که چیرې موږ د دې ژبې د تاریخ په اړه وغږېږو، دغه ژبه یوازې د پښتنو ژبه نه ده، بلکې دا د دې ډېرې پراخې، ډېرې ویړې، ډېرې لرغونې، یعنی لکه آریانا، پښتیانا، په بېلابېلو نومونو نومول سوی لوی افغانستان، پښتونخوا، پښتونستان او د دې جغرافیې او د هغوی د سیاسي او ادبي غورځنګونو ژبه پاتې سوې. هغوی پاللې ده، هغوی غوړولې ده، هغوی ساتلې ده. په دې د موږ چې کومه جغرافیه یادوو، په دې جغرافیه کې د یوناني اسکندر له تاړاک څخه، یعنی چې هلته راغلی دي، تهاجم یې راوړی دی، برید یې کړی دی، د هغه له تاړاک څخه بیا د عربو تر راتګه پورې چې دلته مطلب راغلی دي، یا تر هغه راوروسته د چنګیزیانو تر خونړیو، یعنی هغوی دلته وینې بهولې دي که نه، د چنګیزیانو، بیا راوروسته د انګریزانو تر ښکېلاک، زبېښاک، ښکېلاک و زبېښاک ما مخکې هم دلته تقریبا موږ غږېدلي یو، کېدای شي څه خبرې به تکراري هم وي. ښکېلاک د استعمار په معنا، زبېښاک د استثمار په معنا، چې کوم خلک مطلب په دې معنا وپوهېږي، دا سیاسي اصطلاحات دي چې کوم خلک راځي د کالونیالیزم دپاره دلته کار کوي، خپل مفادات لري، خپلې ګټې لري، موضوع داسې پراخېږي. نو د دغه زیاتوبونو او تهاجمونو له کبله د هغوی له وجې زموږ د دې سیمې په علمي، ادبي او سیاسي هلو ځلو کې یو څه پرې زمانې شته. یعنی دوی دا کوشش مسلسل پر لپوري نه دی ساتلی. کله به یو تهاجم رالی، کله په جګړو اخته سوله، کله به یو چا شعوري طور اخته کړله. یعنی کومه سیمه، هره سیمه دا جوته سوې او ثابته سوې خبره ده چې هر ځای امن غواړي د پرمختګ لپاره. کم ځای چې په شور کې پاتې سوي، کم ځای چې له ستړیاو او ستونزو سره مخامخ پاتې سوي وي، هغه د سروایول د خپل تشخص، د خپلې جغرافیه، د خپلې ژبې او د خپل کلتور د دې د ساتنې لپاره، د خپلې ژبې د دې د ساتنې لپاره خپلې هلې ځلې کوي. یوازې مطلب چې دغه سر یې په امان سي، چې دغه سر یې له منځه ولاړ نه سي، د پرمختګ په اړه یې فکر نسي کولی. چې کله امن سي نو دوی بیا دغه نورو اړخونو ته پام کوي چې په کار دی څنګه پرمختګ وکړای سي، څنګه پرمخ ولاړ سي. موږ د پښتو ادبیاتو تر اسلام مخکې دوره د هغوی دپاره هم موږ کولی سو چې په کتابونو کې وګورو، موږ دلې دورې پلټنې وکړو، یا تر اوسه پورې چې څه لیکنې پاتې سوي، کېدای سي موږ یو باب، یو څپرکی، یو داسې پر دې موضوع باندې موږ کولی سو چې یو ښه مضغن په زړه پورې باب ولیکو. تر اسلام راوروسته پوهان، یعنی ادب پوهان په اسلامي دوره کې، اسلامي دورې څخه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر راتګه راوروسته، تر هغه راوروسته پښتو ادب پوهان
پښتو ادبي دوره له 1919 هجري څخه را شروع کړي. تاسو ته دا معلومه ده او څرګنده ده چې نن د 1448 دویمه ورځ، یعنی له 1919 هجري قمري، هجري هم دوه دي، یو سپوږمیز دی یو لمریز دی. نو د دې سپوږمیز یا قمري کال د 1919 کال څخه د اولنۍ دوره را پیلوي د امیر کروړ سوري چې په هغه وخت کې په پټ خزانه کې د ذکر ستا د هغه اولنۍ یو ویاړنه ده. زیم زمری پر دې نړۍ له ماتل نسته، پر هندو سندو پر تخار او پر کابل نسته، بل پر زابل نسته. یعنی په هغه وخت کې هم دغه جغرافیه یاده سوې، د هغه په دې ویاړنه کې هم دغه جغرافیه یاده سوې ده. په دې جغرافیه کې مطلب چې د ژوند کړی دی د خود دا ویاړنه په دې معنا چې یعنی د ځان ډېر د پښتون په معنا ستایلی دی، ځان ته د کروڑ خلک بیخي په ډېره درنه معنا اخلي چې یعنی یو سړی د سلو تمام وي، دومره پیاوړی سړی وي په یو معنا، مطلب داسې اصطلاحاً. نو دغه اوله دوره تر 900 هجري پورې دا ادبي دوره ده. په دې کې ډېر داسې شاعران تیر سوي دي، ادیبان تیر سوي دي، لیکوالان تیر سوي دي. موږ د تاریخ په غیږ کې دا خلک لرو چې موږ کله د مورخینو د ادبي تاریخ چې موږ دا لیکلي وګورو له 1919 هجري څخه پر دې څه اختلاف داسې سته. ځینو خلکو دغه دورې 3 ټاکلي دي، دا دومره اختلاف نه دی. ځینو خلکو 4 ټاکلي ادبي دورې له 1919 هجري څخه تر 900 هجري پورې دا د پښتو د ادبیاتو اولنۍ دوره ده. یعنی تاسو ته خدا معلومیږي چې مطلب دا هجري سنه ما درته وښوله. دویمه دوره له 900 څخه تر 1100 هجري پورې دلته یو څه ډېر مواد خلکو ته په لاس ورغلي دي، ډېر څه ورغلي. دا 200 کاله دوی بله دوره ښیي چې یعنی دا د پښتو ادبیاتو دویمه دوره ده. دریمه دوره یعنی دا په عیسوي کال دا دویمه دوره له 1494 څخه تر 1608 پورې دا دویمه دوره. او دریمه دوره له 1100 څخه تر 1200 پورې 1.5 کاله وخت یې ورکړی دی. په دې وخت کې بیا نور خلک څه سره غوړېدلي دي، فهمېدلي دي چې مطلب زموږ دپاره د ادبیات ضروري دي، دا په کار دی موږ خوندي کړو. لکه موږ اوس احساس ته د دې خلکو سره چې دا خلک راټول سوي دي، یاره په کار دی د دې ادبیاتو په اړه موږ سره وغږېږو چې موږ څنګه یو ادبیات وایي څه ته ولې سره راټولېږو، دا خلک ولې دا کوي. نو دا دریمه دوره له 1687 تر 1840 په دې دوران کې هم داسې په سلګونو، یعنی سلګونو شمېر دا دی چې شاعران پکې تیر سوي دي، لیکوالان پکې تیر سوي دي، په هغې کې کتابونه لیکل سوي دي. دا زموږ بدقسمتي ورته وایي، یعنی که لبد مرغه په دې کې څه داسې لیکلي اثار په دې ټولو دورو کې داسې لیکلي اثار سته چې له موږ سره خوندي نه سوه پاتې. تر اوسه پورې په موږ کې دغسې یو نفسیات وه چې کتاب کاغذ دا به یې تر هدیرې پورې یا تر مړستونه پورې یا تر قبره پورې رساوه، یو کړی به ورکښه چې د هغه سپېڅلتوب او د هغه درناوی د دې یعنی یو څه سپکاوی یې ونه سي. لہذا دا به یې ښخ کړله او زموږ هغه تاریخ، زموږ هغه ادبي تاریخ، زموږ هغه هڅې، زموږ هغه لیکلي آثار دا به له خاورو سره خاورې سول. نو چې څه خوندي پاته سوي دي یا څه موږ ته لاسته راغلي دي، پر دې باندې دې ادبپوهانو ډېر څه لیکلي دي. هغه چې موږ اوس ووایو ویل ولو، نو په هغه باندې د هغه په رڼا کې دغه دورې ټاکل سوي دي، د ادبپوهانو ټاکلي دي. څلورمه دوره له 1250 څخه تر 1450 پورې، یعنی دا 100 کاله له 1840 څخه تر 1910 دا یې څلورمه دوره ده. دا اوس 5مه دوره مطلب روانه ده له 1910 څخه راوروسته چې نن موږ پر دغه 100 کلن دور باندې غږیږو. 100 کلن دور لږ به پس منظر یا شالید
داسې دغه کوچ په دې د ادبي تاریخ په دې دورو کې ډېر لیکوالان مطلب د هغوی آثار چاپ سوي د هغوی قلمي نسخې له موږ سره په ځینو ځایونو کې پرتې دي او له ښه مرغه ځینې داسې شته چې په دې بهرنۍ دنیا کې هلته یې څه آثار پاته سوي دي خوندي سوي دي قلمي نسخې بیا د ادیبان یا ادارې مطلب زه به د مولانا عبدالقادر یو مثال وړاندې کوم هغه د پښتو اکاډمۍ مشر و دنیا ته ولاړې وګرځېدی هلته یې څه خطي نسخې پیدا کړلې رایې وړلې دلې یې چاپ کړلې یعنې هغو خوندي کړې دلته لیکل سوي یا انګریزانو دلته راغله کار یې وکړي د پښتونخوا د شعر هار و بهار یو کتاب چاپ سو دا زموږ ډېره ادبي پانګه یې خوندي کړې ده یا اولنۍ دا پټه خزانه چې مطلب دلته پیدا سوله بیا حبیبي صاحب مطلب چاپ کړله په هغه کې ډېره درنه زموږ ادبي شتمني خوندي پاته سوې ده که یې موږ وګورو ډېره په زړه پورې نو په دې ادوارو کې دا موږ چې یاد کړه د لودیانو د کورنۍ شیخ رضی لودی دی یا مطلب حمید لودی دی نصر لودی دی تر هغه بیا یو څو پیړۍ راوروسته دا پیړۍ په مابین کې ولې ورکې دي ما یې تاسو ته وجوهات وښول یو خو زموږ نافهمي وه زموږ ناپوهي وه په هغه دوران کې خلکو دا نه دي پامولی چې په کار دي دا موږ خوندي کړو بیا د سلیمان ماکو د تذکرة الاولیاء یو 15 پاڼې موږ له په لاس راځي له ادبیاتو سره به دا ځوانان کیدای شي لږ بلد وي اتل صاحب ماسټر کړی دی په پښتو ادبیاتو کې عزیزي سیرت صاحب ډېر نوموړی شاعر دی یو بل محترم امفیل سکالر دی د پښتو ادبیاتو نور شاوخوا ملګري خو بیا هم شکر دی یو څه نه څه سته داسې هم نه دغه ملا سلام اخوند به ویلې ولسته په نورو کروندو کې یو ډانګی د غازي نیکه بیخي مینه سپېره ده بیخي هم نه ده سپېره مطلب یو څه نه څه بیا هم سته نو په دې دوران کې د بایزید روشان دوره دا ګوره ما تسلسل ځکه تاسو ته چې تاسو په ذهن کې دومره کښېني که نه چې د لودیانو دوره ده بیا په دا راوروسته کې ښه ډېر شاعران نمونه خو یې دلته نسو اخیستلی بایزید روشان او د هغه پلویان دا ډېره درنه دوره ده مطلب بایزید روشان د اخوند درویزه د هغه سره یو کلش راځي د هغه سره مطلب یو ادبي مخاصمت راځي په دې دواړو کې بیا موږ یو دوه کتابه موږ ته په لاس راځي چې زموږ اوس ادبي شتمني ده بیا تر هغه راوروسته د خوشحال بابا ډېره زرینه دوره ده د خوشحال بابا او د هغه د کورنۍ شاوخوا مطلب په دې سیمه کې ډېره شاعري سوې ده ډېرې لیکنې سوې دي زموږ ډېر ادبي تاریخ خوندي سوی دی دغه ادبي تاریخ هسه موږ یعنې دا د ژوند تفسیر دی د ژوند سپړنه موږ له دې څخه د ژوند شننه کولی سو موږ له دې څخه ژوند موږ ته لاسته راځي که زه اوس خوشحال بابا ووایم زه بالکل دا کولی سم چې موږ په هغه ټایم په هغه وخت په هغه دوره کې موږ څنګه خلک موږ څه خویونه وه موږ بالکل دا پکې لیدلی سو یعنې دا موږ ته هر څه په لاس راکوي شفاهي ادبیات یعنې له خولې څخه خولې ته منتقل سوي ادبیات شفاهي ادبیات هغه دي لکه مطلب دا زموږ نکلونه دا زموږ کیسې دا زموږ غاړې دا زموږ لنډۍ دا زموږ متلونه دا متل په یو متل کې درسته پیړۍ خوندي نو که موږ دا شفاهي ادبیات وګورو په هغه کې د ښځو نفسیات وګورو په هغه کې د نارینه‌و نفسیات وګورو موږ هغه تصویر لیدلی سو چې موږ په دا وخت کې څنګه ژوند کاوه یو بل ته مو څومره درناوی درلود موږ د مذهب سره څومره نږدې خلک هر اړخیزه یعنی د ادب د ژوند تفسیر ځکه خلک بولي د ژوند تصویر بولي د ژوند تفسیر بولي موږ دا کولی سو چې موږ ته دا تصویر په لاس راسي بیا د دوی په څنګ کې رحمان بابا حمید بابا مخکې ما هم دا وضاحتونه کړي دي چې مطلب حمید بابا د یعنی هندي سبک د ګل بلبل چې کومه شاعري ده دغه سرخیل دي خوشحال بابا د رزم او رحمان بابا د
د تصوف د ښه سړیتوب زموږ د کلتور د یو ډېر شاهکار بلکې زه به دا وایم دا ویاړ رحمان بابا ته په برخه دی چې د خپل وای یو کتاب هم په سړبن کې چا ونه کړ بې رحمانه چې وکړ دا کتاب داسې خلک دا دعوه کوي چې داسې کور به د پښتني دنیا په ټولنه کې د پښتني ټولنې په چاپیریال کې نه وي چې د رحمان بابا یو شعر دی نه وي زده کر د ګلو کچ سیمه دی ګلزار شیخ زیمه کر په پښو کې به دي خارج دا تقریبا مطلب تر چا پورې یعنی دا دومره ژوندي شعرونه دي دا خبرې چې کله ژوندي سي دا پر پښو تک کوي زموږ خو یعنی دا داسې زړه ته نه لوېدونکې خبره ده مګر دا پر پښو تک کوي دا ځي د خلکو تر ذهنونو ځان رسوي په هغه کې ځان ته ځای پیدا کوي په هغه ذهنونو کې ځان ته ځای پیدا کوي او بیا خلک دا مشاعرې ته موږ پخوا ورغلو کشران دا خوا چې به راتلو نو خامخا به مې یو شعر اثر راباندې کړی و هغه به م زمزمه کوله ځانه سره موږ به په ځان نه پوهېدلو هغه شعر به مو وایه سوکه چیش به و هغه به تر موږه پورې را رسېدلی و هغه به زموږ په ذهن کې ځای پیدا کړی و اوس هم چې ته کله پښتو ادبیات وایې یو وار خو دا مورنۍ ژبه ده ته ډېرو سره نږدې ته ډېرو سره تړلی نو په هغه کې چې ته په کوم شعر پوه سې کوم شی تا ته خوند درکړي ستا په ذوق پورې اړه لري نو هغه بیا له تا سره خامخا پاتې شي بیا چې ته دننه پکې اشنا سې په دې ادبیاتو کې بیا د هغه د مکتبونو سره اشنا سې لکه خوشحال مطلب مکتب یا د حمید بابا مکتب یا د رحمان بابا کنه چې دا د کوم مکتب مؤسسین دي یا مطلب جوړونکي دي یا د هغوی پلویان څوک دي سوکه دا نو د هغه سکالرو د ریسرچرو د څېړونکو کار دی چې هغه ډېرو سره اشنا وي موږ یوازې سرسري یو جاج اخلو دغه کوو نو تر هوتکي دوره راوسته هوتکي دوره ما مخکې وضاحت کړی و هوتکي دوره 10 کاله نږدې پاچاهي پاته سوې ده په هغه کې د پټه خزانه لیکل سوې ده او د نیکه میرویس نیکه او بیا تر هغه راوروسته 4-5 دورې شاه حسین یا شاه محمود یا عبدالعزیز د دا په دوره کې یو ادبي دربار و د هلته مطلب په زاړه کندهار کې ادبي دربار و په دا کې به د ادیبان راټولېدل نو په دا کې دا محمد هوتک نامي یو شخص یو ځوان دا تللی دی دا د پښتنو پر لتو باندې ګرځېدلی دی او دا پټ خزانه یې راټوله کړې ده بیا یې دا خوندي کړې ده له ښه مرغه تر موږه را رسېدلې ده له موږ سره پخوا چې به دا چاپ ماپونو چا به خطي نسخه ولیکله بیا به ډېر قیمتي و بیا به دا باچا حکم وکوي و د خطاطانو ته چې دا یو څو ولیکي حقوزیما بیا ورکړله پیسې بیا ورکړلې د ده به هغه ډوډۍ هغه نغری په تود سو دلته به زموږ دپاره مطلب د ادبیاتو یو ډېره درنه شتمني له موږ سره پاتې سوه په لاس به راغلل ښکاره خبره ده په دغه وخت کې مذهب مؤثر و چې د چا به یو څه شنوایي زده وه که نه یو کلم به یې کشاوه یو خط به یې کاوه دا کاتبان به اکثر نو دا به لیکل بیا راوروسته یعنی دا هغه سرسري جاج دی چې موږ خو بیا راوروسته د امیر شیر علي خان په دوره کې امیر شیر علي خان پاچا پاتې سوی دی د هغه په دوره کې بیا پښتو ته یو څه پاملرنه سوې ده دغه بولي یې پښتو کې لکه دا موږ ته چې به دلته زما بابا موږ ته دلته ټریننګ را کړی دی نورو خلکو د پی ټي ټریننګونه بیا کول که نه په دا کې بیا دا پوجان چې مطلب کم دغه کوي چې پورته سه او داسې وګرځېږه او دلې ولاړ سه سټینډ اپ او پلانا که نه دا په پښتو سو دا د امیر شیر علي خان په دوره کې دا دغه پیرسوینه وه دې پښتو ته مطلب دغه یو ویاړ ور په برخه کړ چې په دې کې د دې فوجانو د ټریننګ د روزنې دپاره دا کوم الفاظ چې وو دا په پښتو سول دا د امیر شیر علي خان د دورې ویاړ دی زموږ سره دی ورپسې د امیر عبدالرحمن په وختو کې څوک یې تور عبدالرحمن بولي څوک یې د 1893 کې چې مطلب دا د ډیورنډ کرښه ده که نه دا امیر عبدالرحمن په وختو کې څه شمېر کتابونه چاپ سول د پښتو د امیر حبیب الله په وخت کې پښتو ته د زده کړو په نصاب کې ځای ورکړل شو د امیر حبیب الله په وخت کې
ډېر ښه معلومات دي. مطلب که تاسو سره په ذهن کې دا پاتې سي که نه، د امیر حبیب الله په دوره کې پښتو ته په نصاب کې ځای ورکړل شو، شنیانو ته ویل کېدله. او مولوي صالح محمد نومیدی هغه د حبیبي لیسې لپاره 2-3 کتابونه تهیه کړل او چاپ یې کړل او بیا هلته ورته ویل کېده. نو ژبه دا داسې ورو ورو سوکه سوکه وده کوي، پرمختګ کوي، مطلب حلول کوي، د خلکو ذهنونو ته ځان رسي. په نصاب کې تر ځای موندلو وروسته د امیر امان الله خان دوره راځي. د امیر امان الله خان په وخت کې مرکه د پښتو دا یو ډول تنظیم، مرکه د پښتو د روزنې او سرڅنې لپاره یو تنظیم غوندې جوړ شو. لکه نن چې یوسف صاحب دی، محمد نبي صاحب دی، او فلانا دی، دوی ملګري دي، مطلب یو هڅه کوي، یو کوشش کوي، یو کار کوي. یا په دې شین کې ډېر تنظیمونه پاتې شوي دي، یا مطلب په کوټه کې پاتې شوي دي، یا بل ځای پاتې شوي دي. نو دا تنظیم مرکه د پښتو همدغه ادبي ټولنه په 1401 کې، نن 1440 په 1401 کال کې د یوازینۍ پښتو په نوم یو کتاب خپور کړ. یوازینۍ پښتو څه مراد دا و چې هغه کتاب کې کته لیدلی وای په هغه کې بل تورې نو. دوی کوشش کاوه چې سوچه پښتو، نګه پښتو، بوبه پښتو، په دې خاطر دا نفسیات د دوی سره ولې ورسره دا په دې خاطر ورسره وه چې دا نور ژبو په دې پښتو باندې یو تهاجم راوړی و، دا یې تر ځان لاندې کول. کنې د ژبو اثرات یو پر بل باندې وي. دا د ژبو جمهور دی، زه له تا څخه یو تورې واخلم، ته یې له ما څخه واخلې، یا بل یې له بله څخه واخلې. د دې ترمنځ هېڅ دښمني نشته، خو د قام د تشخص کوم استن چې ده ژبه هغه باید ونه نړول سي. د هغه بنیاد ته، د هغه تعداب ته، د هغه تعداد ته باید زیان ونه رسېږي. نو بیا په 1402 کال کې پښتو پښویه یو کتاب و د پښتو صرف او نحو. پښتو صرف و نحو یعنی ګرامر دا خپور سو. دا ډېره بنسټیزه هڅه وه، بنیادي هڅه وه، خو له بده مرغه د سیاسي چاپېریال په ورانېدلو سره، یعنی د امیر امان الله خان چې کومه دوره وه، دغه سیاسي چاپېریال چې کله وران سو، دا لړۍ بیا له ځنډه سره مخامخ سو. خنډ و ځنډ ما مخکې وضاحت وکړي چې په پښتني وطن کې، په پښتني جغرافیه کې چې کله ځنډ و خنډ رامنځته سي، د ادبیاتو کړۍ، علمي کړۍ، د هغه سیاسي کړۍ، دا ټولې له ځنډ و خنډه سره مخامخ سي، ماتې سي. بیا چې ته بیرته هغه کړۍ هغه زنځیر ته رسوې یا یې ور اچوې، نو دا څه وخت اخلي، او بیا به هم له تا څخه دغسې وخت غواړي چې هغه به امن وي، ستا سره به هغه ذهنیت وي، ستا سره به هغه انټلیکچوال وي، ستا سره به هغه پوهان خلک وي، د هغوی سره به هغه ذهنونه ورسره وي، د هغوی سره به هغه یادښت ورسره وي، د هغوی سره به هغه ټول څه ورسره وي. تر دې راوروسته د 1408-1411 د دې موضوع څه اوږده سوه، خیر دی پر رابسو سوکه سوکه بیا به دغه وکړو. په دې کلونو کې په کابل، کندهار او هرات کې ادبي انجمنونه جوړ شول. انجمن مینز تنظیم، ادبي انجمنونه جوړ شول. او دغه د کابل ادبي انجمن په 1410 کې د کابل مجلې خپرول پیل کړل. یعنی دا هغه رساله وه چې په 1410 کې له نن څخه 115 کاله مخکې په پښتو کابل رساله یا کابل مجله پیل شو. څه یې خپرول؟ په دا مجله کې به خامخا مطلب د دې پښتو چاپېریال، پښتو ژبه، د هغوی نفسیات، د هغوی ذهنیت، د هغوی تینک، دا ټول خپرېدل چې څومره پوهه یې درلودله. همداسې په 1411 د لیندۍ د میاشتې پر 9 نیټه په کندهار کې پښتو انجمن پرانستل شو. کابل، کندهار، هرات. دغه هڅې لیکوال محمد ګل خان موما، موږ د مومند بابا په نوم پېژنو، هغه
لنډکۍ پښتو لیکلې ده. دا ډېر یو هڅاند لیکوال و، یو ډېر خوږمن پښتون و چې د پښتو او پښتنو سره یې ډېره مینه درلودله. مدیر دا سالم احمد خان دا یې ملګری و، دا یې ملتیا کوله. د دوی په ملتیا باندې دغه شی رامنځته سو. دغه انجمن د یو شمېر په غړو چې دا مجله خپره کړله، بیا وروسته د معلم پښتو په نوم 2 ټوکه کتاب، معلم پښتو یعنی د پښتو زده کړې لپاره دوی دا معلم پښتو کتاب دا 2 ټوکه خپور کی په 1414 او 14 کلونو کې ترسل زیات مخونه درلودل. دغه انجمنونه دا چې ما یاد کړه، دا انجمنونه دا وروسته د دوی په یووالي پښتو ټولنه جوړه شوه. پښتو ټولنه په کابل کې چې کله جوړه شوه، د پښتو ادب او فرهنګ په تاریخ کې دا یو هغه ټولنه ده، هغه تنظیم دی چې تر دغه اوسنی ستړیا پورې چې دا راغله، تر دغه پورې دغه ټولنې تر 400 زیات ټوکه کتابونه چاپ کړي او په هغه کې هر کتاب داسې و چې زموږ دپاره د یوې درسګاه حیثیت درلود. یعنی دا ټولنه چې په دغه وخت کې جوړه شوله، د دې انجمنونو پر یوځای کېدلو سره دې موږ ته دومره درانه عالمان د دې بنیاد کښېښو چې موږ ته یې د پښتو 6 ستوري راکړله. په هغه کې لوی استاد عبدالحی حبیبي، دا چې تاسو یې کتابونه ولولئ، تاسو د پښتو د ادبیاتو تاریخ دپاره دا ریسرچر په خبر دی چې هغه څومره کار کړی دی. بیا تر هغه راوروسته قیام الدین خادم، ګل پاچا الفت، عبدالرؤف بینوا، صدیق الله رشتین او وروستی سړی علامه رشاد بابا، دا چې عبدالشکور رشاد، دا چې تاسو د دوی خواري وګورئ، د دوی یعنی د رشاد صاحب یا د حبیبي صاحب یو ځای ولاړ دي، تصویر یې اخیستی دی، دا کتابونه تر ده لوړ دي. یعنی دومره درنه شتمني دې فرهنګ ته ورکړې ده. په هغه کې فارسي هم شته، پښتو هم شته. داسې نو بینوا صاحب درواخه، داسې نو قیام الدین خادم درواخه، داسې نو الفت صاحب درواخه، داسې نو مطلب صدیق الله رشتین او شیرشاه رشاد، دا عبدالشکور رشاد، دا چې زه تر اوسه پورې تصور نشم کولی. ما ورسره لیدلی دي په 2004 کې، یعنی زما په ژوند پر ما باندې د علمیت په حواله دومره چې هغه ماته څه راسپارل ما نه دی احساس کړی. یعنی دا علم داسې ځلا ځلې کوله، مطلب په هر خبره کې دومره څه نغښتی و چې څومره فکر کوي. ما په 2004 کې ورسره لیدلي وه. دا کابل مجله، کابل کالنۍ، زیری، هیواد، دایره المعارف خپرول، قاموسونه، ادبي متون، د ژبنیو څېړنو تحقیق، د ژبې تعمیم او معارف، یعنی ادبي څېړنې، دیوانونه، تذکرې، دا د دې ټولنې مطلب پر دې سربیره د نوي ادبیاتو دغه چې د دنیا څخه موږ ته راغله دغه ژانرونه، لکه دا افسانه یا لنډه کیسه، لکه ناول، دغه ژانرونه نوي راغله. د دې دپاره کار وسو په پښتو کې، مطلب دا راننوتل، پښتو ادبیات سره آشنا سول، د خلکو ذهنونه، وختونه، پوهه دا ټوله ورکړل او دا یې پښتو ته پیرزو کړل. پښتو ورځ په ورځ پیاوړتیا ته، پښتو ورځ په ورځ پرمختګ ته را سربیره سوله. او دا خلک نه چې وایي یاره دا په ژوندیو ژبو کې ده، دا پرمختګ کوي او پلانا کوي، دا کوي، د هغې وشاته دغه شیان وي او دغه آثار وي، دغه د خلکو هڅې وي. ورپسې د طلوع افغان په پاڼو کې د نوموړي استاد عبدالحی حبیبي زیار او مینه خپرېده، د سوچتابه هڅې، یوازې پښتو یعنی نګه پښتو. بیا راوروسته نو ډېر څه ولورېدل،
را بسو یعنی دا هغه پس منظر و خو سرسري و په سلګونه داسې انسانان به بخښي کي چې موږ یې نه نمونه اخیستي نه مو هېڅ کړي د هغو له ارواو څخه په بخښنه مطلب دا موضوع ته به اوس داسې راسو چې خپلې پیړۍ ته دغه پیړۍ د 1893 یا 1800 یعنی دا د اخوا د پښتو دوره وه خو راوروسته بیا په تیرو زمانو کې دغه چې کله زموږ ترمنځ دا د بیلتون راغی دا کرښه رامنځته سوه 1893 یا په دغه 1890 کې چې د ګندمک معاهده وسوه په 1893 کې د ډیورن معاهده وسوه زموږ ترمنځ دغه بیلتون راغلی یا انګریز ښکېلاګر راغلی دغه ستړي ستومانۍ راوړي دا یې جوړې کړلې د هغوی خپل سیاسي کوشش و هڅه یې وه چې موږ ځله بیل وساتلی سي دا پښتو بیله کړي او پښتانه ځله بیل کړي نو دلته چې انګریزانو کم کوشش کاوه له هند څخه راغلي وو دلته راغلي وو په د دې په مقابل کې دا یعنی دا دوه ځایه دا کار سوی دی موږ لا خوا راپرېسو اوس دلته یعنی دا 100 کلنه دوره دلته موږ پر له اړه وو په دویمه لسیزه کې د 20مې پیړۍ په دویمه لسیزه کې یو خوځون او تحرک راسربېره سو خوځون یعنی یو خوځښت په خلکو کې یو ژوند یو تنظیم دا شاته پس منظر درلود څه خلک و د پښتونخوا په غیږ کې د ریفارمز دپاره ریفارمز د سمونچارو دپاره ریفارمز دغه ټولنې کې څه عادتونه دي هغه په کار دي چې څه سم سي څه اصلاح سي نو د انجمن اصلاح الافاغنه په نامه باندې په 1921 کې یو تنظیم جوړ سو په دغه کې په 410 پېښور هلته جوړ سو د نوموړي مخکښ باچا خان عبدالغفار خان په ملتیا دوی 12 مخور غړي درلودل د دې وشاته یو په هغه وخت کې هغه ځای څه پرمختګ کړی و څه علم و هغوی ته د ارزښت ور معلوم و دغه تنظیم د دې دغه دپاره جوړ سو د اصلاح لپاره د سمونچارو لپاره ریفارمز لپاره خلک مطلب دغه ریفارمران هم بولي که نه چې دا زموږ هغه بنیادي د سمونچارو دپاره دغه انجمن په پښتون وطن کې یعنی د ویښتابه لپاره بېلابېلې غونډې مذهبي ادبي مطلب مسجد له به هم ورتلل یو ښوونځي به هم جوړول بله به یې کوله ان چې دا خلکو د دې انجمن د جرګو زه به یو شی یاد کړم په ټول ولایت کې د انجمن د جرګو او آزادو مدرسو آزادې مدرسې څه مراد داود الکوان ته به سبق ووایي چې دلته راسئ تاسو سبق ووایئ دیني او دنیوي سبق دواړه دا د دوی په داسې لږ وخت کې 80 مدرسې جوړ کړي 80 مدرسې جوړول په اوس دوران کې که چیرې محمد نبي ته ووایه که نه دی د لایبرریانو تجربه لري چې ډېرې خورې کړي دي دلته جوړې که هلته جوړې که نه 80 مدرسې جوړول هغه ته ماشومان راغوښتل هغوی ته یو زمینه مساعده کول برابرول دا ډېر ګران کار دغه وخت علما دغه وخت مطلب مخکښان دا سره راملګري سوه او 8 کاله وروسته یعنی 8 کاله وروسته دغه انجمن اصلاح الافاغنه د خدایي خدمتګار تحریک بڼه خپله کړه 8 کاله وروسته دوی مشاعرې کولې پر دریځونو باندې یعنی پر سټیج باندې لکه اوس دا تر سټیج به جوړ کړي 10 کسان 50 کسان دا به وراوغښتله یو ډراما به سټیج کړ په هغه کې به د پښتنو د ژوند حال وایي چې مطلب خلکو ته به د خپل پیغام په یو ډول په یو شکل په یو طریقه رساو
په 1920 کې اولنی یعنی چې دوی کومه ډرامه سټیج کړله هغه د عبدالاکبر خان اکبر تهذیب جدید ډرامه. یعنی موږ دغه د خپل موضوع ته اوس راغلو. نو دوی په 1928 کې د انجمن یو تاریخي شاهکار پښتون مجله خبره کړه. تیر بهیر خو ستاسو په ذهن کې دی که نه؟ کابل مجله خپره سوه چې خپور سو، دلته پښتون مجله خپره سوه. پښتون مجله تر 1930 کال پورې انجمن اصلاح الافاغنه چلوله. وروسته یې بیا دغه څارنچاري خدای خدمتګار غورځنګ چلولی. بیا د پښتون مجلې د پښتنو په دې ذهني ویښتابه کې څومره کار وکړ، څومره خواري وکړه، څومره لیکنې خپرولې، چا کومک وکړ، څنګه لیکنې ورکولې، قلمي مرستې چا کولې. دا که چیرې موږ هغه نمونه راواخلو د پښتون مجله کالکشن وګورو، په زرګونو داسې انسانان شته چې په هغوی کې لیکنې کړي دي و هغه دلته نسو بیانولی. موږ اجمالي سرسري دا راځو تر دغه د دې انجمن دا برداره ونه چې وه داسې نه سوه پاته چې خالي تر دوی پورې نه. بیا په انجمن ترقي پښتو یو تنظیم جوړ سو په اسلامیه کالج پېښور کې په 1928 کې. دا ستاسو په ذهن کې به څوکه کښېني. په 1928 کې انجمن ترقي پښتو په اسلامیه کالج پېښور کې. له دې څخه موږ ته معلومیږي چې یعنی په 1928 کې اسلامیه کالج پېښور و. څومره یعنی ښه معلومات دي چې یعنی دا وخت دلته کالجونه ودان وو. د دې په رڼا کې به موږ ته د دې خپلې حوزې اندازام کېږي چې مطلب موږ څنګه وو، کله راورسېدلو، موږ په څه حال کې یو، څنګه ورسره مخامخ سو. په 1920 کې اسلامیه کالج پېښور وو او په هغه کې انجمن ترقي پښتو دا تنظیم جوړ سو. بیا د خلکو د کالج والا دا تنظیم دا سټیج ته هلکان رابلل، په هغوی باندې به یې تقاریر ویناوې کولې، په هغوی به یې مطلب په یو مشاعرو کې برخه اخیستله، د هغوی صلاحیتونه یې رابرسېره کول. ته چې یو ځای ورځې، ته چې یو ځای کښېنې، خامخا به یو څه نه څه خستګي وي چې دا خبرې اوس ماله په څه ښه راځي چې زه یې اورم. دا سړی مازې هغه خپله پوهه را باندې چسپوي. یا د دې وشاته چې کله خلک هغه نفسیات وایي دا چې په تا کې کم سړی راویښوي، په تا کې کم صلاحیتونه را برسېره کوي، تا کې کم صلاحیتونه راویښوي، دا هغه خاص ټکی دی چې مطلب دا انجمن ترقي پښتو په دې ځوانانو کې، په دې کالجونو کې د تصنیفاتو دپاره باقاعده دا یې ورته ویل چې یو څه ولیکه، یو ځای واستوه، چاپ یې کړه، په خپله کوشش وکړه. دغه یو دغه یې پکې را برسېره کول. بیا خدای خدمتګار غورځنګ څه سیاسي اثرات هم پر دا باندې داسې وسوله چې د له کانګرس سره ملتیا وکړه. څه کسان داسې وه چې دغه اتحاد یې نه و خوښ، دا ملګري را بیل سوله. بیا دوی د افغان جرګه په نامه باندې یو پیون جوړ کړي، یو تنظیم یې جوړ کړي. دا افغان جرګې په نامه چې کوم تنظیم جوړ کړي هغه د آزاد پښتون په نامه مجله خپره کړه. موږ که د ادبي تاریخ سره اشنا سو که نه موږ ته دا خبرې معلومیږي. بیا په هغه کې مطلب نور هم څېړنه موږ کولی سو. یو څېړنه د دغه پر بنیاد کېږي چې سړي سره مواد پراته دي، یو ستا خپل تحلیل دی. دا حواله ما راواخسته، دا حواله مې راواخستله، د دوی په مابین کې چې کوم پوینټس دي په دې خپل ذهن ما وسنجول چې یاره دا په کار دی داسې و دا اختلاف څنګه راغلی، په دې پسې ګرځېدل. آزاد پښتون موږ ته خو په ګټه سوه، آزاد پښتون مجله راغله، په هغه کې ځینې لیکنې راغلې. دغه افغان جرګه دومره ونه پایېدله په وجه د چیش نه وپایېدله چې مطلب دا د څه یعنی تونده وه. دا د عدم تشدد چې کوم هلته ضرورت پاتې سوی دی، دوی څه تاند خلک و، تاند مینز یو څه تیز اقدام کول. نو د هغوی مخنیوی وسو، د هغه وخت لاسبرو خلکو یا خصوصا انګریزانو هغه څه نه وپایېدله. په 1933 کې د نوشار
نوشار یو ځای دی، تاسو ته به د پښتني جغرافیه معلومیږي. په نوشار کې په صدر کې د ادیبانو شاعرانو په هڅه د نوشار ادبي جرګه جوړه شوه. دغه جرګې یا دا تنظیمونه داسې جوړ شوي دي چې په دې کې به 10 شاعران 15 شاعران، موږ خو د شاعرانو تر حده پورې خلک پېژنو چې به شاعر دي، غزل یې جوړه کړې ده او نظم یې جوړ کړی دی. هغه که په معرا نظم پوهېږي، که په بابند نظم پوهېږي، که په غزل پوهېږي. بیا موږ ته دا نه ده معلومه چې غزل پښتو ادبیات ته کله راغلی ده، نظم څنګه راغلی دی او څنګه یې دلته ژوند کړی دی که نه. دا معلومات له موږ سره نشته. دا چې ادبیات ته موږ له کتابو سره اشنا سو نو بیا موږ ته معلومیږي چې غزل کله راغلی ده، نظم کله راغلی دی او موږ ته څنګه موږ په کومو یعنی په د شفاهي ادبیاتو کې د خپل د زړه بړاس په لنډیو کې ولې استی، په غاړو کې مې ولې ځایاوه، په لنډو کې سو کې یا دغه انګی چې مطلب تر دا کله سیف الله په دا کې د انګي وې کنه چې ښځې به اظهار پکې کاوه چې مطلب زولې دا زې ته تماوه ده و پلار ته به پانګي کې خپل اظهار کاوه. انګي یو ډول د چغیانو مرتوي، یو ډول د دې ښځینه اظهار د خواشینۍ چې یعنی خپل درد به د پلار ته بیاناوه چې مطلب ته مې نو ولې دا تور کوي. دا مزاحمت سوکه نن تر دا ځای را رسېدلی دی چې لږ ډېر خلک د یو نجلۍ د یو ښځې د دې خوښه ته ګوري. دا په عام خبرو نه راځي. دا یو ډېر اوږد پروسس وي چې ته د یو ډېر ټولنیز ذهنیت سره ته جګړه کوې، په هغه کې سوکه د هغه ماتېدا راځي. وګوره یو څه ماته یې قبوله کړې ده چې مطلب اوس دی وایي چې وروره پلار دا کار کوي، وایي زه خو نو ښه پوهېږم ستا دپاره یو ښه که نه یو ښه ځای ګورم او دا حقیقت دی، په دا کې شک نشته چې ښه ځای ورته ګوري. خو دا سوکه مطلب د دې خوښه پکې ځای سوي. نو دا د ادبیاتو هغه کمال دی چې ذهنیت یې دومره وغوړاوه. خلک که ادبیات ګوري که نه چې دا پر ژوند څنګه اثر کوي، دا هغه کمال دی چې مطلب څنګه یې وغوړاوه، څنګه یې په دې ذهنیت کې دا بدلون راوست، دا انقلاب یې څنګه راوست. بیا د نوشار ادبي جرګې یو کار وکړ په 1938 کې پر ځینو مزارونو باندې، لکه د خوشحال بابا مزار، د رحمان بابا مزار، په دا مزارونو باندې یو غټې مشاعرې بیا د دې مشاعرو کتابونه راواخیستل، بیا مطلب چاپ کړل، دوی ته یې بیرته ورکړه. د یو شاعر په زړه پرښه سو چې زما د شعر چاپ سو، خوندي سو، دا به په تاریخ کې خوندي، خلکو ته به ورپاته سي. مطلب دا خواري و، دا ستړیا و، دا مې ضایع نه ولاړ. بیا د نوموړي لیکوال عبدالخالق خلیق ډرامه شهیده سکینه، دا شهیده سکینه چې نوم خالي ته واورې تا ته یو ډول نفسیات درکوي کنه، شهیده سکینه. نو دغه همدې ادبي جرګې په 1915 کې خپره کړه او بیا همداسې خوږ ژوند ډرامه په 1941 کې خپره کړه. دغه جرګې هم څه کتابونه خپاره کړي او څه مودې په پښتني ټولنه کې خپلې چارې ترسره کړي دي. دا به خود لږ خستګي ولري، ولې د دې سیمې سره څه دې سیمې ته راځو. خو زه یې پسې منظر درښیم چې په لږ وخت کې ډېر څه تاسو ته در ورسېږي، دا ستاسو ذهنیت ته، او په کار دی چې له تاسو سره دا خبرې وي، بیا یې له نورو سره شریک کړي، له نورو ملګرو سره مطلب شریک کړي، له هغوی سره پر دې باندې بحث وکړي چې یعنې پر دا ذهنیت باندې اثر د ادبیات څنګه کوي. آیا موږ یې ولې نه لولو، ولې یې نه ګورو؟ پښتو زده کړه دومره اسانه ده چې څومره فکر کوي. ته هیڅ کله هم زه دا په دعوه سره وایم که زه یم که بل څوکي اردو ژبه په دومره لوی زړه نسو ویلی. اردو موږ د نصاب ژبه ده، 15 کاله 20 کاله 10 کاله په سکول کې ویلی ده. بیا هم د دې تذکیر و تانیث د موږ څه غلطېږي. دی وي چې کا به ته وا چیرې راځي، کی به چیرې راځي، کې به چیرې راځي، ته وا دا مؤنث ده، دا مذکر ده. مګر په پښتو کې ستا سره دومره لوی زړه در سره دی چې هیڅ کله تا ته دا احساس نه کېږي چې زه به د مؤنث پر ځای مذکر وایم، د مذکر پر ځای به مؤنث وایم. ته ګوره بنیادي ژبه
دا په چارټر کې د اقوام متحده چې وایي په مورنۍ ژبه به ته کوچنیانو ته تعلیم ورکوې د دې وشاته بنیاد دا دی چې د تا سره څومره لوی زړه در سره دی چې یعنې ته نه په تذکیر کې نه په مؤنث کې په تانیث کې غلطېږي هېڅ مسله ستا سره نشته ته اوس اذان موږ خو اذان مذکر دی که نه مگر دی په اردو کې اذان مؤنث دی و اذان ہو رہی ہے موږ ته عجب ښکاره کېږي وایي اذان ہو رہا ہے موږ سره مذکر دی که نه نو زموږ د دوی دغسې نو چې بیا په ژبه کې دننه ته وارد سې ته پکې اشنا سې نورې خبرې پکښې کې دي زموږ د دوی د طبې سره څه مخالفت لري اردو شاید زده یې کړه انګریزي شاید زده یې کړه عربي مذهبي ژبه د زده یې کړه فارسي زده کړه هېڅ مشکل نه دی خو زده کړي پښتو ژبه باید علمي ژبه سي چې په پښتو ژبه کې علم راسي پښتانه به عالمان سي داسې به عالمان سي چې په دې خپله ژبه به دی پر د هر شی وایي د هر شی به زده وي نورې ژبې ماته ته خالي دا مثال درکوي چې ما څومره اردو ویلی زما ایجوکیشن سته تر یو حده دا نور ملګري دي یعنې زه دا په باور وایم چې ته پر سټیج ودرې دی به یو څه نه څه داسې دغه کېږي چې یاره داسې نه چې غلطي رسونه استاد دی مګر داسې نه دی دا پردی ژبه زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو هغه هم کمال دی داسې نه چې نه دی کمال خو دا خپله ژبه چې له منځه ځي د دې مخنیوی دا ډېر ضروري دی بیا بله ادبي ټولنه د پېښور بزم ادب په نوم په 1930 کال کې جوړه سوې ده راحت زاخلي مشر مخکښ راحت زاخلي موږ د لومړي لنډه کیسه لیکوال په نامه پېژنو په پښتو ادبیاتو کې بیا دویم په 1930 کې د رحمان بابا په مزار د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښود څه خواشیني بیا په منځ کې راغله پښتانه دي ادیبان دي په هغوی کې هم څه خواشیني راغله نصر الله نصر جلاس د دغه ټولنې سره په 1944 کال یې په خپل کلي برتا کال کې د پښتو ادبي ټولنې بنسټ کېښود دا ټولنه چې جوړه سوله همیش خلیل د دې ملاتړ کاوه دا په دارالتصنیف واوښته دارالتصنیف څه مراد یعنی دومره کتابونه دغه ټولنې پښتو ادبي ټولۍ چې تر 10 زیات دا په ډېره لږه موده کې پښتو ته ورپېرزو کړله دغه کتابونه په دا کې چې وګورې دا ټول کتابونه زموږ دپاره مطلب ډېره درنه شتمني ده په 1955 کال د استاد امیش خلیل په ملاتړ په دارالتصنیف واوښته دغه پښتو ادبي ټولۍ دغه بیا وروسته یوه بله ادبي ډله وه بزم رحمان ادبي ټولۍ دا بزم رحمان ادبي ټولۍ دلته د یوه ډېر نوموړي مخکښ نوم راځي دا په 1950 کې د صنوبر حسین کاکاجي په مشرۍ کې جوړه شوه په 1950 کې یعنې څومره رانږدې شو که نه دا زموږ یو څه دغه د ټولو ادیبانو او شاعرانو د یووالي هڅه یې وکړه یعنې دوی کوشش وکړ چې دا خلک سره رایوسي په همدې کال د رحمان بابا کلیزه ولمانځله دغه په 1951 کې د دوی دغه چې وه دا بزم رحمان ادبي ډله دا په 1951 کې یوه تاریخي پښتو ولسي ادبي جرګه په دې نامه اوړي دا پښتو ولسي ادبي جرګې بیا یو ډېر بلا کار کړی دی لکه دا پښتو ادبي ټولنه چې موږ یادوو یعنی په دې کې نو په سلګونو دغسې ادیبان بیا رامنځته سول چې موږ تر اوسه پورې د پښتو ادب په تاریخ کې بیخي ځلاند نومونه دي لکه موږ چې دا یاد کړي دي دا پر خپل ځای بیا تر دا راوروسته مطلب د دې اوسنۍ دورې لکه سید رسول رسا مطلب ډېر لوړ نوم و داسې استاد کامل مومند دا ډېر لوړ نوم و داسې نو سوکا سید انوار الحق دا ډېر لوړ نوم و
په سلګونو د حمزه بابا دا صنوبر حسین کاکاجي او حمزه بابا دا په دې ولسی ادبي جرګه کې هغه اولنی مخکشانو مشرانو چې په 1950 کې جوړ کړل بیا پښتو ادبیات ته ډېر څه وسپارل ډېر خلک یې وروزل ډېر ذهنونه یې جوړ کړل ډېر څه یې ورکړل تسنیفاتو په شکل کې یعنی تر دا حد پورې کوشش وکړ چې د پښتو ولسی ادبي جرګې په غونډه کې د تنقید لپاره حمزه بابا خپل غزل یو څه سره ماته ګوډه کړله وړاندې کړله چې دا خلک زړه پیدا کړي یو څه تنقید پروي یعنی ځان یې پیش کړي چې تی راسي مطلب په دې کې پورته کښته دلې دورې دا وګوري یو څه به زړور سي چې د حمزه پر غزل باندې کېدلی سي نو د پلاني پر غزل خامخا کېدلی سي دا د نقد لاره خلاصول دیم ډېرې قربانۍ غوښتې دي نو دا خلکو دا قربانۍ کړي دي په دې خلکو کې ذهنیت وړولی دی جوړ کړی دی بیا په 1955 کې ما چې مخکې یادونه وکړه په 1955 کې د مولانا عبدالقادر په مشري کې پښتو اکیډمۍ پېښور جوړه شوه پښتو اکیډمۍ پېښور نو بیا یو د سندي تحقیق لپاره یو اداره پرانیستل شوه مطلب ادارې خو مخکې هم وې په 1853 کې لا یو د ایډورډ کالج جوړ شوی دی په پېښور کې مطلب په 1855 کې دا په 1955 کې د پېښور پښتو اکیډمۍ جوړه شوه دا د ادب د تاریخ لپاره د ادب د شتمنۍ لپاره دوی دومره کوششونه وکړل چې قلمي نسخې خطي نسخې د هغوی تر چاپه رسېدل د هغوی هڅه کول د پښتو ژبې د لیکدود لپاره د هغه دپاره مطلب یعنی په دغه دوره کې دغه د لیکدود اثر تر دې ځایه پورې یا بلکې له دې ځایه څخه دغه ورسوی و خصوصا خان شهید د پښتو لیکدود په اړه باندې چې په 55 کې دا جوړه شوې ده خان شهید ته دا مسله په 1938 کې ګوکې د دې یعنی داسې باوري سند چې زه یو ځای حواله راواخلم ولې ما پر خان شهید ډېر کار کړی دی ما پر هغه باندې مطلب ریسرچ کړی دی پر هغه باندې تقریبا هر اړخیزه دغه ژوند ما څېړلی دی د کتاب په شکل کې زه داسې څه ویاړم په کوم څه مطلب ما ډېره خواري کړې ده چې دا هغه ډېر یو غوړېدلی شخصیت دی په 18 کې چې کله د استقلال اخبار راباسي نو د هغه کې پښتو برخه شته دا دته چې دا خبره ورپېښېږي چې دا پښتو به زه څنګه لیکم څنګه به تر دا خلکو رسوم دا زما لهجه پلانۍ لهجه دا خلک به دا ژبه څنګه وایي دا زموږ لیکدود زما د لهجې یا زموږ د لهجې یا زموږ د پرونانسیشن زموږ د تلفظ د اداینې داسې پوره استازیتوب کولی سي او که یې نس کولی دا سوال د تور پیښ دا خان شهید په 48 په 49 په 50 کې اوس کې دی په جیلونو کې و د خطونه لیږل د دې لیکدود په اړه باندې حتی چې په 1955 کې خان شهید اولنی کتاب دلته پښتو لیکدود چاپ کړ پښتو لیکدود تر اوسه پورې پر دې باندې محمد نبي صاحب یو وار دوه واره ماته ویلي دي چې د خان شهید پر پښتو لیکدود باندې تاسو دلته مطلب یو سرکل واخلي یو خو هغه داسې دی چې څه ډېره خواري غواړي یو خو ځوانان څه ډېره غواړي دغه شمېر یې نه که څه هم شمېر یې دغه وي خو هغه بورډ غواړي یو څه له ما څخه خواري غواړي دا استادان نه وي اکثره چې کله کلاس اخلي نو دوی دا شاګردانو لپاره اول ماښام کتاب وګوري څه کوشش وکړي ساعت د ځوانانو سره مخامخېږم هغوی ته یو څه وایم پکار دی چې هغوی ته یو څه ورکړم د هغوی ذهنونو ته یو څه ور وسپارم نو دوی ډېره خواري وکاږي بیا راسي ورته ودرېږي په کلاس کې یو 40 ځوانان وي هغوی ته څه ووایي نو د خان شهید لیکدود چې دی هغه یو ډېره پراخه موضوع ده خیر له موضوع نه وځو بیرته دا له راځو دا د هغه برخې
یعنی سرسري جارج چې اوس خیبر پښتونخوا ورته وایي. موږ مخکې هغه ځای یاد کړي، بیا مې دغه ځای یاد کړي، اوس به راسو خپلې حوزې ته، یعنی جنوبي پښتونخوا چې دا وخت په بلوچستان کې او پخوا په بریټش بلوچستان باندې نومول سوې وه. په دې برخه کې دا چې له خپل وجود څخه رابېله سوې وه، دې هم داسې نه چې پس منظر نه لري یا دام ډېر پراخ شالید لري، بلکې دې ته دا یو ویاړ په برخه دی چې د پښتنو په 2 ټاټوبو کې په 2 بنیادي ځایونو کې یو ځای په دې سیمه کې دی لکه د کسې غر، یو مرکز خلک بلخ یادوي، یو مرکز د کسې غر یادوي چې مطلب په دې ځای کې دا د پښتنو اولنی ټاټوبی پاتې سوی دی. کېدای شي په تاسو ځوانانو کې چا لیدلی، زه خو دغسې تېر سوی را تېر سوی یم. کوه سلیمان چې هم ورته وایي، د کسې غر ورته وایي. پر دې باندې ډېرې څېړنې سته، ډېرې لیکنې پر سته د ژوبو څخه چې تېر سي. خورا یو بیخي عجوبه ځای. نو په دې کې دا یو پراخه لمن لري، د دې خپل جغرافیا ده. موږ یو بل په یو بل سرکل کې دا وړاندې کړی وه چې مطلب د کسې له غره څخه یې راواخې، له هغه مغول کوټو له دا سیمو څخه یې راواخې تر شوراواکه پورې. دا اوس که نه دا جغرافیا یا له بادینیو که مردینو له دې ځای راواخې د سوی تر میدانونو پورې که نه. دا زموږ هغه په دې کې د دنیا جهان ادیبان تیر سوي دي. نور اړخونه خو یعنی موږ د ادب پر موضوع غږیږو، نور اړخونه ډیر دي. مطلب په دې کې مذهبي عالمان تیر سوي دي، په دې کې نور څه داسې شاهکار خلکو کړی دي چې هغوی د یادونې وړ دي. خو موږ د ادب په تاریخ باندې غږیږو. یعنی دلته د ادب په نوموړو کردارونو کې موږ تاسو ته ادوار در وښول که نه. بیټ نیکه له 300 څخه تر 400 هجري پیړۍ بیټ نیکه د لې تېر سوی دی په دا د کسې په غره کې. بیټ نیکه دا هم مطلب په دې پټ خزانه کې یادونه سته. دا زموږ د کسې د غره دی. اسماعیل سړبنی د دې دغه ستا ویرنه سته په 400 شاوخوا هجري کې ژوند کړی. په څو کې 400 هجري، خو ما تاسو ته وښوله چې اوس 1440 نن یې 2مه ورځ ده روانه ده. دا په 400 هجري شاوخوا کې. بیا نو په دې منځنۍ موده کې موږ یو وخت بله ورځ په یو سرکل کې دا یادونه کړې وه. دا شاعران مو ښوولي وه، ډېر شاعران. زه به یې مازې لیکوالان یعنی په پټ خزانه کې په 1000 هجري 1100 شاوخوا کې عبداللطیف اڅکزی، ملا پیر محمد کاکړ 1120 1202 دا د دوره ده. 1120 1202 ملا پیر محمد کاکړ په د ادب په تاریخونو کې په دې تحریرو کې د ملا په نامه یاد سوی دی. اس په پیر محمد کاکړ ډېر مشهور دی. پیر محمد کاکړ د احمدشاه بابا په دوره کې وو، په کندهار کې له دې ځایه تللی دی. د دا کاڼ مترزي یعقوب کلی ورته وایي، له دې ځایه تللی دی. هلته د احمدشاه بابا د زوی شهزاده سلیمان اتالیق یا استاد، اتالیق استاد ته وایي، هغه ته سبق وایي. معرفت الافغاني لیکلی دی. د هغه یو ښه ښایستوکی دیوان سته چې ته یې هغه دیوان وګورې، د هغه شاعري وګورې، د هغه سبک وګورې، نو یعنی ورسره آشنا بسې. خراب زړه ما ته وایي وطن پرېږده. یعنی دې خپلو سې ژړلي دي چې مطلب دا د چا قدر نه کوي، د چا درناوی نه لري، د چا ارزښت نه لري که نه. تا ته به په موږ کې دا نفسیات په کار دی پیدا سي. هغه نه یې موږ په داسې ډېر خلک چې وایي په نن کې څه نه لري، هغه زړو تاریخونو ته منډې وایي زما نیکه دی کړي وو، احمدشاه بابا دی کړي وو، فلاني دی کړي وو که نه. نه 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 موږ اوس چې شو هېڅ هم نه کمزوري یو. زموږ علمي سویه ټیټه ده.
په کار دی موږ یې ومنو چې ته کله یو ناروغه سې چې ته ناروغي ونه منې چې زه ناروغه نه یم نو دغه ناروغي تشخیص بیا ونه کې بیا علاج ونه کې دا نس کېدلی موږ که چیرې خپله ناپوهي نه ومنو موږ که خپله ناخبرتیا ونه منو موږ که چیرې پر هغه نیلي سپاره یو چې مطلب موږ داسې مېړني یو پوهان یو او داسې یو داسې یو که نه داسې نه چې دا ناپوهي زموږ حق نه دی نه زموږ حق دی د یو سړي څه دا ګیله نشي کېدلی چې ستا رنګ ولې تور دی ولې سپین دی ولې ژړ دی ولې څنګه دی اما دا ګیله جن کېدلی شي چې ته ولې خیرن یې ولې دې ځان نه دي صفا کړی له هیڅ چا څه د ناپوهۍ یو ګیله نشي کېدلی زه د په یو داسې پړاو کې یم ما ته موقع نه ده میلاو شوې ما ته موقع نه ده رسېدلی چې ما دې سبق ویلی وی نو لهذا اوس چې ما ته دومره شعور راغلی دی زه په کار دی په پوهه پسې هڅه وکړم زه په کار دی کوشش وکړم مزدوري ته یې وکړم خواري ته یې وکړم د پلار مور زړه دې وساتم کلچر دې وساتلی سم د هغه دود او دودونه او سنتونه دې وساتلی سم خو زما ذهنیت باید ودې ته جوړي چې زه علمیت پوهه ترلاسه کړم د خلیل تر کعبه دا کعبه د لویه چې ودان کا څوک ویران حرم د زړه رحمان بابا شعر دی او دا یو حدیث هم دی که یو سړی یو وران زړه یو ستړی زړه یو خواشینی زړه یو ځپلی زړه د ده په کردار د ده په کړو د ده په خوږلت د ده په خوږه خبره یوازې ومسیږي وخاندي د خلیل تر کعبه دا کعبه د لویه چې ودان کا څوک ویران حرم د زړه ولی بچا ته موږ آزار رسو موږ په کار دی یو له بل سره وپېژنو په خوشحالي سره وغږېږو په خندا سره وغږېږو انانیت یا ځان خوښونه نرګسیت دا د لاعلمۍ هغه ناروغي دي چې په موږ کې حلول کړي دي یا په موږ کې ستا په کار دی د دې تشخیص وسي نو دا ملا پیر محمد کاکړ له 1102 خوشحال بابا په 1020 کې پیدا شوی دی په 1100 کې مړ دی په د هجري کې کنه یا 1414 او 1409 نو مولا جان محمد کاکړ دا هم یو ادیب پاته سوی دی یو شاعر پاته سوی دی د شاعر ما تاسو ته یو څه تعریف وکړي چې ما دلته خلک دا وایي چې به شاعر دی غزل لیکلی ده بس دا نو شاعر دی که نه دی غزل وایي تر ډېره وخته خو موږ دا سندرغاړی و شاعر نه ترلی پېژنو چې وروره یو څوک پر سټیج کښېنستی یو غزل بیا ویلی موږ دا که نه سندرغاړی بیل دی شاعر بیل دی مطلب موږ په کار دی یعنی دا خپله ناخبري دا خپله ناپوهي منل او بیا د هغه مخنیوی کول بیا دغه کوشش کول زبردست خان ترین یو سړی تیر شوی دی په د ادیبانو کې 1150 1250 په دې سل کلنه دوره کې ژوند کړی دی یعنی دا ما ځکه یاد کړ چې دا د ادبیاتو په تاریخ کې یو ځای لیکل شوی دی چې مطلب دا تاسو به د مومن خان شیرینی په نقل کې اورېدلی کنه زبردست د چړې مټې خړلې کنه په دغه کیسه د موږ سره دغه زبردست په ادبیاتو کې یو سړی سته او په دغه دوره کې تیر شوی دی دا ذخیرة القرآ یو کتاب دې سړی لیکلی دی د موږ سره سته یو بل کتاب دی دا وروسته بیا په تحقیق کې دا معلومه شوله دغه یاد کړی ده د رفیع صاحب نافع المسلمین دا سلو مطلب چې هم سړی ورسره اشنا سي یو څه دغه ورسره ولري ډېره یو پراخه دنیا ده د ادبیاتو نو راوروسته عبدالعلي اخندزاده د خانوزي ملا عبدالسلام شیزی چې ما مخکې شعر وایي هغه هم خواره کړی دی خپلو خلکو څه ژړلی دي مخکې ما دا شعر ویلی دی یعنی دا خپلو رویو څه یې ژړلی دي زما په خیال که زه له خپله ملکه بار سم قدرمن به د سرو زرو تر دینار سم ښه له ما سره هر چا کول پردیو لیرې ځم د بېګانه نیکانو جار سم که د تنګ شاخصه ووتم د باندې سیلاني به پر باغ و د قندهار سم
یعنی د دې خپلو څه د خلکو د هغوی د رویو څخه ژړلي. دا سړی ما بیخي دې سړي هم ما یو 4.5 صفحې کتاب لیکلی دی په 2015 کې چاپ دی. دلته سرکل پر سوی دی د محمد نبي صاحب کور ودان. د یو کتاب دا ویاړ په برخه دی چې انګریزانو وسواسي او دا په دې سیمه کې د هیڅ چا نه دی په برخه سوی. فرنګي سوسن چمن ورته واچاو، پر ما هم د ابراهیم مصیبت را. یعنی انګریزان د دې کتاب بیرېدل چې وسړی دا د پښتانه راپورته کوي زیمړي بیا به موږ د دې ځای پسې وایو. دا د هغه ادبي زور و چې سیاسي ملاتړ یې په برخه و. دا خلک له دې ځایه ولاړل. که دا سیاسي زور، دا سیاسي پوهه، ادبي پوهه او سیاسي ملاتړ دا سره یو ځای سي، هیڅ امکان نه لري چې هغه ټولنه دې یا شاته پاتې سي یا دې په فکري حواله یا دې په علمي حواله هغه کمزورې پاتې سي. دا یعنی دا ثابته ده، دا جوته ده. دا سوسن چمن ذکر خو وسو په دې وړوکې مرکزه کې د دې پوهانو چې دا ما یاد کړل داسې نو ډېر دی که نه نمونه چې اخلو په دې وړوکې مرکزه کې لکه دا ما چې ویل چې جنوبي پښتونخوا حوزه دا ستاسو لپاره په دې ښه دی چې دا معلومات در سره وي. دا د دې پوهانو مخکشانو ملتیا ملاتړ د هغوی شالید او پس منظر وو که نه چې په 1909 کې پیدا شوی. دا سړی یو سیاسي د دې سیمې سیاسي فاونډر یعنی بنیاد د دې راوړونکی دا سړی راولاړېږي په دې مسجد کې په جماعت کې د تبارک الذی د معنا څخه سټارټ اخلي او ملا ته وایي چې مطلب دا ته څه وایې د خلک په پوک پر دغه باندې نیول کېږي. د ده 2-3 ملګري ایوب خان اڅکزی، محمد عیسی خان، یو عبدالسلام خان د ورور دا راځي تر کوټې پورې نیول کېږي. بیا راسه بچک شنې بیا راځي له دې پس دی په دا زندانونو کې پاتېږي. 7 کاله د انګریز په زندان کې دا سړی پاتې شوی. 7 کاله دا سړی په 1938 کې هغه پسې منظر یې څه کوي چې د څومره کوشش وکړي پریس سیکرټري راوړي. د په 28 کې اول کوشش وکړي یا په 29 کې چې زه یو اخبار ولرم. بیا چې پوښتنه وکړه پریس اکټ ونه اتل صاحب په دې خبره پوهېږي چې مطلب اکټ څه ته وایي، څنګه راوړل کېږي، څنګه. دا سړی تر هند پورې ولاړی. د مولانا شفیع داودي سره ولیدل، له بل چا سره ولیدل، د مسلم لیگ له مشرانو سره ولیدل، له قائد اعظم سره ولیدل، د محمد علي جناح سره ولیدل. هر هغه اولنی سړی دی د دې سیمې د برټش بلوچستان او بلوچستان په نمائندګي باندې. دا اولنی سړی دی چې له محمد علي جناح سره لیدلی دی او هلته د دې سیمې د غم خوړلو دپاره ورته ویلي دي چې وروره ده. بیا چې د کله دغه منشور کتلی دی دغه په 14 نکاته کې د دې ځای ذکر او د دې ځای خبره وه نو دی مطمئنه شوی. بیا راغلی دی دا پریس اکټ دپاره چې د کومې هلې ځلې کړي دي هغه د تاریخ برخه دي. دا یو جلا څپرکی دی که سړی پر غږېږي. دا چې کله راوړي نو دی ته اندازه کوه دا چې چا پریس اکټ راوړی دی هغه په زندان کې دی او پریس اکټ منظوریږي. بیا چې دی راوځي په 1938 کې د استقلال اخبار باسي په هغې کې پښتو ته برخه ورکوي او په همدغه کال د یو سیاسي تنظیم انجمن وطن دا جوړوي. دا سیاسي او ادبي دا ما چې ویلی چې مطلب ادبي پوهه او سیاسي ملاتړ دا سفر سره شروع کوي. پیلوي لیتو الکتریک پریس هم دا سړي اولنی وار په کوټه کې لګولی دی.
یعنی هغه ته دا اندازه وای چې دا څومره ارزښتناک شیان د یو فکري روزنې لپاره. دغه پښتو ژبه او لیکدود ما مخکې ذکر وکړ چې مطلب هغه په 1950 کې چاپ شو. بیا دغه غورځنګ دوې مجلې دې سیمې ته ورکړې، ګلستان او پښتو. ګلستان او پښتو دا هم د 50 په لسیزه کې دي. 53 جل جلاله 53 56 دا په دا دوره کې دا مجلې دا خپرې سوې او د دې سیمې د فکري غوړونې لپاره د دې د روزنې لپاره دا مجلې خپرې سوې. وروسته نو بیا دې مجلو ډېر ادیبان دا مخکې نومونه خو ما یاد کړه، دیم ډېر ادیبان وروزل لکه ایوب خان اڅکزی، جعفر خان اڅکزی، پوهاند ولی محمد سیال کاکړ، کمال الدین کمال شیرانی، سائی کمال خان، فضل احمد غازی، مولا غلام یحیی، سلطان محمد پانی، تر شمس طالب پوری، زموږ تر صاحبزاده حمید الله پوری، ارواښاد صاحبزاده حمید الله ما مخکې یادونه کړې ده چې حسد و میلمستیا مړانه ننګ او ډېر نفاق کرلي مې د څونې پښتانه د زړه په کور کې. د هر شاعر سره یو درد ورسره و. راز صاحب، اسیر صاحب، بریالی صاحب، درویش درانی صاحب ډېر لوړ نوم دی، درویش صاحب مطلب دا سلطان محمد صابر صاحب، نور شاوخوا په دې سیمو کې لکه د خیبر پښتونخوا مطلب موږ دا یادونه وکړله چې هلته دا خلک پیدا سوي دي. د سوات د خلکو کردار، د بونیر د خلکو کردار، د بنو د خلکو کردار، د ډیره اسماعیل خان د خلکو کردار، دا هیڅ د صوابۍ د خلکو کردار، دا هیڅ د هیرولو نه دي. د خیبر د خلکو کردار په دې پښتو ادبیاتو کې داسې د زموږ په حوزه کې د ژوب د خلکو کردار، د بوري د خلکو کردار، د چمن د خلکو کردار، د کوټه مرکزه ده د دې کردار، د داسې وی کردار په دې سوي کې داسې ادیبان تر سوي دي چې هغوی مطلب زموږ د شتمني پر ځای ساتلې ده. د دې زیارت د خلکو، د موسیقیلو د خلکو هیڅ یو ځای داسې نه دی پاتې سوی چې هغه دې په دې پښتو ادبیاتو کې برخه نه وي اچولې. دغه زموږ هغه وروستۍ خبره دا به وکړو چې د دغو په ملاتړ باندې د دې په پس منظر کې د دې په شالید کې په 1901 کې د خان شهید سلطان محمد صابر فلانا ادیبانو د هغوی په راپارولو، د هغوی په هڅولو آخر پای د پښتو اکیډمۍ کوټې پرانستنه وسوه. پښتو اکیډمۍ کوټه په 1901 کې پرانستل شوې ده. نن یې غړي څومره دي، مطلب کتابونه یې څومره پیرزو کړي دي د ولس ته، پښتون ولس ته تر 100 زیات دي، تر 1.5 سله پورې رسېدلي دي. داسې نور تنظیمونه لکه مطلب پښتو ادبي غورځنګ یا ملګري لیکوال یا دا نور پښتو ادبي غورځنګ هم تر 100 زیات کتابونه پیرزو کړي دي د پښتو ټولنې ته، پښتني ټولنې ته. داسې نورې ادارې لکه مطلب پوهنتون پښتو څانګه لري، هغه د هیرولو نه دی، د هغوی هم ډېر ښه کردار دی، مطلب ځوانان یې ورکړي دي، ریسرچر یې ورکړي دي، کتابونه یې چاپ کړي دي که نه. نو دغه ادارې خصوصا پښین کې چې دغه نمونه یې ما واخیستل، د دې په څنګ کې شیدایان پښتو ادب پښین، پیاوړي لیکوال پښین، نور داسې شاوخوا تنظیمونه زه هم خوار کله کله پکې پاتې سوی. مطلب دا ټول چې سره راټول کې زموږ دغه دوره تر اوسه پورې تر دغه ځایه پورې را رسېدلې ده. اوس به اذان وسو، لمونځونه وکړو، دغه پس که چیرې د پوښتنو د سوالونو سیشن ستاسو خوښه ده؟ بلکل خوښه ده. که د پوښتنو سیشن مخکې چلوي زما مطلب هیڅ دغه نسته. کور مودان خدای مو شاد لره. ډېره مننه.
آزاد صاحب د دغه په حواله باندې تا مجلس وکړي د وتکي دورې په حواله باندې د وتکي دورې څخه بعد بیا د احمدشاه بابا دوره راځي د احمدشاه بابا په دوره کې بذات خود احمدشاه بابا هم د پښتو ژبې سره علاقه درلودله د مثال یو شیخ زما په خپل زده دی چې ستا د عشق د وینو ډک سو جګرونه ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه د فرید او د حمید دور به بیا راشي چې زه وکاندم پر هر لوري تاختونه د ډیلي تخت یېرومه چې رایاد کم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه احمدشاه به دغه ستا قدر یې نه کي که ونیسي د تمام جهان ملکونه نو زما یو سوال دغه دی چې مثال په هغه دور کې د احمدشاه بابا چونکې د پښتنو ډېر لوی امپراتور په ایشیا کې ما چې څومره څېړنه کړې ده د تر مغولو یا مطلب نور چې کوم خلک تیر سوي دي د احمدشاه بابا حیثیت ډېر لوړ مطلب په طاقت په قوت یا مطلب په هر حواله باندې دویم زما سوال دا دی یو خو مال چې هغه شی باید چې دغسې بیان شي چې هلته څو کار وصول په دور کې دویم زما سوال دا دی چې لکه څنګه چې ما وویلې احمدشاه بابا ډېر غټ امپراتور لیکن د په وخت کې قومي یا ملي ژبه چې وله دغه پر خپل ځای باندې چې دی چونکې په خپله ادیب ولو شاعر ولو د ده په دور کې و پښتو ته هېڅ قسم پاملرنه نه وس بیا هم د افغانستان یا د دې چې کوم تر ډیلي پورې د ده چې کومه امپراتوري وه د دې قومي ژبه فارسي وه د دې سرکاري ژبه فارسي وه د دې د دفتر ژبه فارسي وه هغه څه لامل و چې مثال پښتانه ډېر بېسواده وو آیا پښتانه مطلب د دې شان سره ډېر لرې پاتې سوي وو دلته تا په خپل مجلس کې وویل چې په وتکي دوره کې لا مطلب پښتنو ډېر زیات هغه کړي دي که د دغه دوه سوالو جوابونه ماته راکول شي ډېره مننه ډېر ژور د یوې ډېرې مهمې دورې خبره ده دلته موږ دغه دوره یاد کړله چې د احمدشاه بابا دوره بیا راځي او د هغه امپراتوري د احمدشاه بابا په دوره کې زموږ رښتیا هم د لوی امپراتور ځکه ورته ویل کېږي چې زموږ د دې معاصر افغانستان د دې نوي افغانستان د دې بنیاد او بنسټ ایښودل شوی دي احمدشاه بابا له سیاست سره د ادبیاتو سره ډېره ژوره مینه او علاقه هغه ته دا ارزښت ور معلوم و ځکه د ده خپل دیوان سته پر ده باندې یو ډېر مهم کار ګنډا سینګ کړی دی نصر الله صوبمن هغه کتاب پښتو ته راوړلی دی ما یې ډېر ځای حواله کړی هم دی بنیاد یې هم درلود یعنی دا سوال پر خپل ځای ډېر مهم سوال دی چې بنیاد یې هم درلود لکه اتل صاحب چې یادونه وکړه بنیاد معنا پس منظر شالید درلود د هوتکي دورې د هوتکو په دوره کې د پښتو ادبیاتو سره ډېره علاقه هلته ادبي دربار و باقاعده پښتو ادبي دربار پاکې به د ادیبان راټولېدل را یو ځای کېدل به د پښتو په اړه به یې فکر کاوه د پښتو د ادبیاتو په اړه به یې فکر کاوه د پرمختګ په اړه به یې فکر کاوه خو له بده مرغه په دغه دوره کې بیا یو تهاجم راغلی چې دغه یعنی دومره دغه جرګه چې جوړه سوې ده دا د شیر سرخ 9 ورځې جرګه پښتون له دغسې ستړي حالاتو سره له داسې ستړي چاپېریال سره مخامخ و لکه مثال به یې زه اوس ورکړم لکه د اوسنۍ دوره کې په دې جرګه کې تقریبا د پښتنو ټولې قبیلې یو خو موږ دا قام و قبیله هم داسې سره ګډ وډ کړي دي که نه قام د ټولو قبیلو دا جمګټه ته و دا ټول ته وایي او دا نور ټولې قبیلې دي خو له بده مرغه ما ډېر وار یادونه کړې ده چې زموږ دغه ستړی په برخه ده چې په کام څوک یې انواڅکزی په کام څوک یې کاکړ یم په کام څوک یې ترین یم په کام پښتون
په قبیله پلانای بیا دغه څانګې دي مطلب توکم مرتوای قبیله مرتوای بیا دغه څانګې دي بیا په هغه توکم کې بیا د پلانی یم یا داسې کنه زموږ دغه اثرات خو د دې نورو ژبو پر موږ باندې سوي دي نو د ده په دوره کې د 25 کاله اتل صاحب یادونه وکړله دی 25 کلن و چې پاچاهي ته ورسېد او په داسې شکل ورسېد چې په دومره ستړي چاپېریال کې زموږ سیاسي واک نو دا پښتانه سره جرګه سول د دې جرګې په رڼا کې مخکشي دغه سړي ته ورکړله د هغه سره په څنګ کې پاینده خان بارکزی د هغه ملتیا کوونکي او ملاتړ پاتې سو نو دا خلک 25 کاله د تیر کړي دي په 25 کاله کې چې ته د جګړې د تهاجمونه د ستړي ستومانۍ د دغه یعنی دغه وطن د امپراتوري دغه حدود ټاکل دا په 25 کاله کې ډېر یو ستر کار دی یو ډېر لوی کار دی په 25 کاله کې دی په 50 کلنۍ یو 50 کلنۍ کې مړ دی په دغه نږدې توبه کې یو ډول ناروغي دی د آسې لسو پزه یې خوش سوه خوراړه ناروغي ورته وایي بیا دغه ناروغۍ دپاره دغه تشخیص وکړي پوهانو د طبیبانو یا د ډاکټران ورته وایست هغوی تشخیص وکړي چې د دې دپاره دغه سیمه ښه ده نو دی په دا سیمه کې راغلی دلته پاته سو څومره وخت پاته سو بیا یې مرګ دلې وسو له دې ځایه ولاړ یې کندهار کې ښخ کړ د ده په اولاد کې د ده په دوران کې دغه فارسي ژبه یو ډېر لوی پس منظر لري د فارسي ژبې دلته راتګ په خپله یو که چیرې موږ له تاریخ سره اشنا سو که نه په دې هرات کې ډېر لوړ عالمان تیر سوي دي دا ځینې خلک د دې هندي سبک بنیاد په هرات کې ایښول سوی بولي چې مطلب دا د دې ځای څخه دورې تللی دی دا هند دومره دلچسپ و د خلکو دپاره دومره دلچسپ و دلته به د دې پوهانو خلکو سره لکه مخکې چې ما تا ته وویل یا تاسو ته مې وویل چې مطلب له دې خلکو ته درناوی نه ورکول کېدی دا خلک به مجبوره سوه په هند کې د دې خلکو سره ډېر څه کېدل حتی چې پر یوه شعر باندې هغوی ته دومره پیرزوینې کېدلې لکه اوس چې موږ د دې پرمختللې دنیا په اړه ویلی سو چې د چا یو کتاب پبلیشر چاپ کړي د هغه سره بیا معاشي مسله نه نو آلته و ادیبانو ته دومره ارزښت ورکول کېدی چې د هغوی هره مسله هره ستونزه هره ستړې به یې حل کړله چې دی به کله دربار ته ورسېدی یا دی به یو د اعلی پایې شاعر و دی به د اعلی پایې ادیب و نو دلته د ادبیاتو سره هغه رویه نه پالل کېدله دغه بنیاد یې نه درلود لږ پیل یې کړی و په دې هوتکي دوره کې او احمد شاه بابا دې ته نه دی ورخلاصوي فارسي ژبې یو خو دا بنیاد درلود بل خبره دا وه چې خلک ګیلمن دي له تیمورشاه دراني څخه تیمورشاه د احمد شاه بابا راوروسته چې دی کله اقتدار ته ورسېدی واک ته ورسېدی نو لاملونه یې پر خپل ځای دي دغه زموږ مرکزه له کندهار څخه کابل ته دا یعنی پخوا د دې وطن د دې پلازمینه یا دارالحکومت تاسو ورته وایست دا کندهار دا تیمورشاه دراني دا یو د تیمورشاه دراني په خپله کته چیرې په ادبیاتو باندې د هغه استعداد وګورې د هغه کار وګورې دا سړي په فارسي کې دومره کار کړی دومره یعنی د فارسي ته دومره شتمني ورکړې ده وجه یې چې شوه چې دا ذهنیت مائل په څه واچوو کله چې ژبه کې ډوډۍ نه پیدا کېږي هغه ژبه د مارکیټ ژبه نه وي هغه ژبه د نصاب ژبه نه وي هغه ژبه پرمختګ نشي کولی دا چاپېریال دلته خور په دا ځای کې دویمه خبره دا وه چې ته کله او دا تر اوسه پورې یو څه رویه دلته سته خصوص په پلازمینه کې دا رویه داسې ده چې مطلب لکه ته چې اوس دلته د یو چا انګریزي زده وي
و هغه سړي ته خلک لږ تر لږه رویې موږ ویلی سو نفسیاتي طور و هغه ته داسې یو څه کنه دا رویې هم پر خلکو اثر کوي. په دې پلازمینه کې دا رویه وه دا میرزایان یا دا کلمکاران کلم گفتا که من شاه جهانم کلم کشرا به تخت میرسان، یعنی په هغه وخت کې د فارسی دومره پرمختګ کړی و په موږ کې، یعنی دا سیاسي یا علمي هغه ارزښت و چې دا یې تر هند پورې رسولی وه. حتی چې انګریزان کله راځي په انګریزي کې هغوی په دا نصاب کې چې کله ځای پیدا کوي، دا اوس ما یو کتاب ترجمه کړی دی دلیت ادب نومیږي. دلیت ادب د انګریزانو راتګ په هند کې و د شودر خلکو ته و دا نه دا ټیټ دا د هغوی د مذهب برخه ده و دا شودر خلکو ته د تعلیم هیڅ حق نه و. دا انګریزانو هغوی ته دا حق ورکړ، دغه دومره را برسیره کړل، د هغوی په ملاتړ کې هغوی خپل سیاسي کار ځینې واخیست مګر دوی ته یې ډېره ګټه ورسول. په دغه نصاب کې به دوی د انګریزي دپاره 1 روپۍ وظیفه شو، د فارسي دپاره به یې 12 انې شو، د نورو ژبو دپاره به یې 4 انې شو. یعنی هغه ارزښت د دا ژبې پر ځای. خو برته خبره دا ده چې دغه کمبله یې بیرته ولې راټوله سو. پر دې باندې که چیرې یو سړی څېړنه وکړي د برې صغیره څه داسې هېڅ یو شاعر نه دی پاتې شوی تقریبا په دې لوړو شاعرانو کې، په پښتنو کې، په دې اردو سپیکینګ یا په اردو ویونکو کې یا په دې هندیانو کې داسې ډېر خلک وو چې هغوی فارسي شاعري کړې، باقاعده یې کړې. د علامه اقبال تر اردو فارسي دغه ډېر دی، د هغه شاعري و، د هغه الفاظ و، د هغه استعمال و، دا بیخي ډېر دی. نو دا یوه علمي حاکمیت درلود، علمي حاکمه ژبه و یا ادبي حاکمیت درلود. نو د دې ژبې په مقابل کې ستا سیاسي واک خو تا ترلاسه کړ، البته ادبي واک ترلاسه کول هغه وشاته یو ډېر علمي شتمني غوښتله. حتی هغوی کوشش کاوه چې دغه ترلاسه نه کړی سي. د پټې خزانې مخالفت ځکه وسو چې پټه خزانه دغه زما او ستا ادبیات و 119 هجري ته رسوي. خاص کر دا خوا یې ولې دا مخالفت وسو، یعنی د زما او ستا ادبیات و 119 هجري ته رسوي او د فارسي اولنی شاعر چې دی هغه رودکي دی، دا هغه تقریبا 800 کاله دومره وخت کېږي. نو که ته چیرې 119 ته ورسېږې دا دوره 1100 کاله ته رسېږي. دا یو ډول کلش یا دا رامنځته سو. نو زموږ د پښتو هلته پښې ټینګول په دغو سیاسي بهیرونو کې یو څه نه څه دا ډېره راوروسته مطلب پښتو هلته ځان ځای کوي په دا 1945 په دا دوره کې چې هلته دواړې قومي ژبې سوې. کنې نو فارسي د نصاب ژبه، فارسي د ډوډۍ ژبه، فارسي د دفتر ژبه، فارسي د ارګ ژبه. ارګ یعنی د باچا د ځای ژبه وه چې هلته به کوم سړی باچا کېدی هغوی فارسي ویله. په خپله احمدشاه بابا هم فارسي زده وه خو د پښتو ډېر زورور دیوان لري. زموږ ګیله له تیمورشاه دراني څخه، یعنی دا مجموعي د تیمورشاه دراني څخه چې د یو مرکز له کندهار څخه یو کابل ته او بلې فارسي ژبه وپالله. نو موږ ونه کړای سول. که چیرې رشاد بابا یو ځای لیکي چې ژبه که چیرې د ارګ ملاتړ نه ولري هغه ژبه دومره پیاوړتیا نشي پیدا کولی. پښتو ته زه ډېر خوشبین په دې معنی چې ته په 1893 کې له دې خپل وجود څخه رابېل شوی. دا ستا په نصاب کې په دې ځای کې که نه په دې حوزه کې نشته، ستا و کوشني ته نه ویل کېږي.
زه دا نن چې زموږ دغه ملګري یا دا راتګ دا دومره کم دی د دې په تر ټولو لوی لامل دا د ډوډۍ ژبه نه ده، ستا د نصاب ژبه نه ده، که نه؟ یوازې د مورنۍ ژبې مینه ده چې موږ یې سره را یوه کړی کړي یو، سره راټول کړي یو، سره را یو ځای کړي یو، که نه؟ او دا دومره ژوره مینه ده چې تر اوسه پورې پښتو دومره په ژوندیو ژبو کې مطلب دا ده چې دا خلکو دومره کوششونه ورسره وکړله چې دا د ګوګل ژبه ده، حتی ګوګل ټرانسلیټ ته اوس ځي، بلکې تر یو حده پورې تللی ده، که نه؟ نو دغه ژبه ده، بلکې په یوه سروي کې دا ویل کېږي چې دا په 40 هغه مهمو ژبو کې ده، په ژوندیو ژبو کې چې پرمختګ کوي. دا زموږ دپاره مطلب یو ښه زیری خو دی. موږ په کار دی خپل کردار موږ څه کړي، نو لامل یې دغه و چې مطلب موږ هلته پښې نه ټینګې نه کړای سولې، هلته موږ دغه شی او دا ګیله د ټولو ده. احمدشاه بابا تر خپله وسه کوشش کړی دی، تر خپله وسه یعنی خپل دیوان استه دا ثبوت دی ادبیاتو کې. او بله خبره دا ده چې سیاسي واک خو یې ترلاسه کړ، که یې چیرې وخت موندلی وای، دغه تسلسل پاته سوی وای. پیر محمد کاکړ د ده د زوی استاد معرفت الافغاني په هغه وخت کې پیر محمد کاکړ لیکلی دی چې مطلب دا پښتو زده کړه وکړي، که نه؟ نو که چیرې دغه تسلسل پاته سوی وای، نن به بله کیسه وای. داسې څه سیاسي ستړي سیاسي غلطۍ دا راغلي دي چې هغوی موږ ته تاوانونه رسولي دي. نو پکار دی چې سوي وای، خو چې نه دي سوي دا کمزوري سته، دا کمزوري به خامخا څېړونکي په نظر کې لري، بیا به دا نه کېږي، بیا به دا نه کېږي. نوره به هڅه کوو د هغه اسباب او لاملونه دا و. ډېره مننه.